بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نننی پروګرام زما ټاپک چې کوم دی دغه میرمن څوک ته دا شاهین سلطان دا ډاکټر شاهین سلطان د تحصیل تنګي سیمې سره تعلق ساتي. د سلطان خان لور ده. اوس په نوې کول چې کوم دی سلطان خان نه پیژني خو مشران ډیر جوور پیژني. سلطان خان یو عجز طبیعت انسانو، یو ملنګ ساز انسانو. الله پاک ورله ډیر څه ورکړي او ورکړي دي، خو داغه دفتر او داغه دیره چې کومه ده داغه حجره اب هر وخت په هغې کې به لنګر شروع، ملنګان به راتلل، غریبانان به راتلل، څنګه شهبازګړه د ستړو ځای دی. نو دغه شانتې به د سلطان خان دیره چې کومه ده هغه خو هم د ستړو ځای وه. کتونکو د سلطان خان په زامنو کې هغه شانتې کوالټي په نظر نه راتله کومه چې سلطان خان کې وه. د سلطان خان لوریانې چې د الله پای تعلیم یې کړو په هغې کې میرمن ډاکټر شاهین سلطان هم وه. شاهین سلطان کې ډېرې کوالټۍ وې خو موقع نه وه ورکړې شوې، چونکې زموږ په تنګي کې په ټوله پښتونخوا کې په زنانو ډېرې زیاتې پابندۍ دي. زنانه ډېر تعلیمونه وکړي، ډېر ټیلنټ وي پکې، خو بار ورته مواقع ورنه کړې شي. زموږ دپاره د پاره خبره دا ده چې شاهین سلطان شیرپو ته راواده شوه. کله چې هغه شیرپو ته راواده شوله نو په یو ماهر تعلیم باندې هغه واده شوله او هغه الریډي د مخکې نه یو سکول چلو، په هغې لحاظ سره به د خلکو خدمت کوو. خو بیا هم ګرانه ده زموږ په دې معاشره کې دلته کې ښځې له موقع ورکول، د خلکو د خدمت موقع ورکول، د هغې ټیلنټ را برسېره کول، نو دا معاشره ډېر پتت نظر ورته ګوري. خو پل رحمان صاحب ته زه سلام پیش کوم، داد ورکوم، خراج تحسین پیش کوم چې ډاکټر شاهین سلطان خور ته یې موقع ورکړله او هغې هغه د پلار کوم خدمات یې چې او کومه پیژنګلو یې وه هغې برقرار وساتله. او پل رحمان صاحب پکې مهم کار دا وکړو چې ډاکټر شاهین سلطان نه چې ډاکټر شاهین پل رحمان هماغه د پلار نوم یې هغې سره برقرار وساته او تر نن ورځې پورې ډاکټر شاهین سلطان چې کومه ده په مختلفو شعبو کې خدمات ترسره کوي. نن زه صرف د هغې په سیاسي، سماجي او سوشل ورک باندې خبرې ترې کوم. ډاکټر شاهین سلطان ډسټرک ممبر هم پاتې شوې ده، د سوشل ویلفیر چیرمین هم پاتې شوې ده او ورسره چې کومه ده په مشال ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې هغه یو تنظیم هم چلی او د هغې په دغه کې د خلکو ډېر زیات خدمت کړی دی. او کله چې ډسټرک ممبره وه یو شمېر کارونه یې کړي دي، خو په هغې کې زنانو ته کونډو ته سلایي مشینونه ورکول چې کوم دی نو دا د ډاکټر شاهین سلطان یو ډېر مهم رول و چې هغه کونډې زنانه په روزګار کړلې. بل د زنانو مسایل چې کوم دی هغې اجاګر کړل او په مختلفو اجلاسونو کې افسرانو سره هغې ډسکس کړې، هغه په سکول کې وي، هغه په کالج کې وي. خو زموږ سره د نن نه 4.5 کاله مخکې چې ما ډومبنۍ یو ډېره مهمه ویډیو کړې وه چې د قبرستان نه ما یو زنانه روچته کړې وه، د هغې علاج معالجه ما وکړله او هغه بیا ما یو فوجي ته واده کړله. په هغه واده کې چې کوم دی د ډاکټر شاهین سلطان چې کوم دی زما سره ډېره زیاته مالي مرسته وه. خو دې وخت کې ډاکټر شاهین سلطان ته موقع ورکول او بیا هغه موقع چې کومه ده ضایع کول نه، نو هغه ته خپل کوروالا چې کوم دی پل رحمان صاحب ورته موقع ورکړله او هغه ټیلنټ چې کوم دی هغه په میدان باندې وښودو. او نن د قومي وطن پارټۍ صوبایي مهمه غړې ده او د مرکزي چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو لخوا ورته ډېر زیات سپورټ هم حاصل دی، نه چې هغه په یوازې کار کوي، خو ډاکټر شاهین سلطان کې خپل ټیلنټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات و. او ویل کېږي که نه چې د باز د جالې نه د باز بچې پاسي، نو دا د باز بچې پاسېدلې ده. د هغې والد صاحب چې کوم دی سلطان خان یو نامي ګرامي شخصیت، یو سوشل ورکر او زموږ ته مشرانو د هغه قصې کولې، ولې چې تحصیل تنګي دا زمونږ دی. نو د هغه خدمات خو موږ ته یاد نشي، خو د مشرانو نه هم اورېدلې دي. خو د هغه د لور خدمات چې کوم دی نو هغه موږ چې کوم اړخونه د هغې چیړو په هغې باندې باس کوو، د هغې په خدماتو باندې
نو په ګنټو باس کېږي، بیا به ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. انشاءالله د هغې د صحت په شعبه باندې به زه بیا خبرې اترې کوم چې د هغې د صحت په شعبه باندې کوم خدمات دي او د سلطان خان ورته کوم میراث پاتې شوی دی او نن هغه اودیات چې کوم دی هغه په کومه طریقه باندې استعمالوي او هغې سره د خلکو څومره خلک هغې سره بېوټه کېږي، یعنی شفا یې کېږي. ډاکټر شاهین سلطان 13 ورځ په تنګي کې چې کومه احتجاجي مظاهره وه د لوډ شیډنګ په ضد باندې، او هغې کې د تنګي د 3 ویلیج کونسل او منتخب نمایندګانو را جوړه کړې وه، ورسره د ګل آباد ویلیج کونسل. دغې منځ ته ډاکټر شاهین سلطان چې کله ورسېدله نو د هر شهري تنګیوال په ژبه باندې دغه یوه ټپه وه چې د شاه زلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټینه. 4 ګنټې مسلسل په دغه سور تراک نور باندې ډاکټر شاهین سلطان چې کومه ده د دغه خپلو کلیوالو سره ناسته وه، او د هغې نه پس بیا چې کله ډي سي له راله نو ډي سي سره ډېر کل کې خبرې وکړې او ډي سي د هغې هغه مطالبات خو ومنله، او دې وخت کې چې کوم دی د دغه تنګي د منتخب نمایندګانو او د ډاکټر شاهین سلطان په وجه باندې په تنګي تحصیل کې چې کوم دی بجلي په شیډول شوې ده. ډاکټر شاهین سلطان دغه خدماتو سره چې کوم دی نو په سوشل ورک کې هغې ډېر زیات کار کړی دی، زنانو یې ډېر زیات خدمت کړی دی، او دې وخت کې خو هغه غواړي نه هغه په یو هیډ باندې په سوونو زنانه میدان ته راویستې شي، هغه والدینو سره خبرې اترې وکړي او خپل کوروالی چې کوم دی نو مثال جوړ کړو او د خپل کوروالی ورسره په هر ځای کې ملاتړ ترلاسه دی او هغه ورته ډېره ښه موقع ورکړې ده. نو دې کې د هغه د کوروالی چې کوم دی ډېر مهم رول دی. وکتونکو د هغې کوروالی چې څنګه ما تاسو ته وویل چې تعلیمي ماهر دی، نو دغه تعلیمي ماهر چې کوم دی د حیا شهید ماډل های سکول په نوم باندې یو سکول چلی، په سوونو ماشومان دي ورسره، اگر چې موږ پکې خپل ماشومان نه دي داخل کړي خو ما ته پکې بندیز هم نشته، خو چې کله چېرته په یو موقع باندې سپیچ کوم نو زه د نورو سکولونو سره د حیا شهید ماډل سکول ذکر پر دې کوم چې یو شمېر یتیمان ماشومان زما په وجه باندې هغې کې داخل دي او ډاکټر شاهین سلطان او پلرحمان صاحب د هغې اخراجات چې کوم دی نو هغه پوره کوي. ما د خپل ځاني ضرور نه کمې نه دي کتلې او زمونږ هم پې د خور مینه ماتېږي، خو چې کوم حق دی د هغه مونږ نه دی ادا کړی، د هغې چې کوم خدمات دي په هغې باندې مونږ کله باس نه دی کړی. نن مې ضروري غوښتل او بیا د تنګي دا کومه مظاهره چې هغې وکړله هغې پکې ملګرتیا وکړله، ملاتړ یې پکې وکړو، ګډون یې پکې وکړو، شریکواله شو پکې، نو زه مجبوره شوم چې یاره یو زنانه ذاته په سور تراک نور باندې د سلطان خان لور چې یو ډېر لوی لینډ لاډ الله پاک ورله ډېرې ځمکې ورکړي دي او هغه چې کوم دی یو دومره عاجز طبیعته چې هر ټیم کې چېرته مسله وي، بیا دا واتساپ ګروپونه دي ډېر رونه پکې لګیا وي، خو چې مسله وي نو ډاکټر شاهین سلطان چې کوم دی هغه پکې خپله حصه ضرور اخلي او ښه برمله د اسپروشو په ضد د هغې اواز، د سودخورو په ضد باندې د هغې کل کې اواز، ورسره چې کوم دی د بتخورو خلاف د هغې کل کې اواز، په چا یې نه راتړي یو ډېره په جار او ډاګیزه خبره کوي. نو قومي وطن پارټۍ سره دې وخت کې دا یو ډېره مهمه غړې ده او راتلونکي وخت کې خو چېرې دې ته امپیتوب میلاو شو نو موږ ګڼو ده چې دا به تنګي له ډېر څه وکړي، تحصیل تنګي له 400 له او دغې خپلې پارټۍ له اوس هم لګیا وي روزانه چې کوم دی خدمات ترسره کوي. کتونکو دا ما تاسو سره صرف د ډاکټر شاهین سلطان یو مختصر شانتي اړخ بیان کړ، د هغې ډېر زیات اړخونه دي، په نور اړخونو به سره په بل پروګرام کې انشاءالله خبرې اترې کوو. دا سلسله به سر ته رسوو چې نورې خویندې مخې ته روزي او هغوی هم دغه شانتې خپل ټیلنټ چې کوم دی په میدان وښیي او دغه شانتې د پلرحمان صاحب شانتې ملاتړ یې جوړ شي او خپلو کوروالا له یا خپلو بچو له چې کوم دی مواقع ورکړي، هغه چې په هره شعبه کې وي، نه چې صرف په سیاست کې، په خدمت کې، په سوشل ورک کې، هغه مختلف دی وخت کې زموږ 400 کې وګوره ټولې ایسیګانې الیکشن کمیشنره دا چې کوم دی نو زنانه دي، نو ولې موږ زنانو ته موقع نه ورکوو په سیاست کې؟ دې وخت کې په 400 کې چې کومه ده نو ډاکټر شاهین سلطان چې کومه ده هغه پیش ته مخې ته راځي، ډېرې داسې خویندې کار کوي، خو دا خور پکې
ډیر مهم رول ادا کوي. ان شاء الله بل پروګرام کې په بیا خبره ترې کوو، دعاګوي ورته د خپل تعاون یقین ول ورکو او خور ته وایو چې خورې تکړه شه. د زمون خویندو ته یو شمېر مسلې دي، دا مسلې روچته کو په دې باندې هم دغه شانتي کار وکړي. مننه.